وای حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای وخت نبی علیه الصلاۃ والسلام ناز تو موږ د الله سره ناز تو یو سړی د اخوا سره لې شډيره تک سپینه کپړې وي او د سر بشتانه ډیر تک تورو سره د ژړې د بشتانو چې هغه ډیر تک تورو او فردا سړی باندې اثر د سفر هم نه معلومه دی او پیژندیم په مشکل چا نه چې څوک دی هیڅ چا نه پیژندي یندا معنا چې نږدې زم نو دلیل زیاده سفر اثر نه معلومه دی حتی رالی و نبی علیه الصلاۃ والسلام ته مخ لکه مچ پر اتحیات باندې کښنو پدان د زبان کښینستی د خپل ګوډې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ګوډو مبارک سره برابر کړلې او د خپل لاسونه پر د خپلو ورنو مبارک باندې کښې شول او بیا ورته ویل چې اے محمد ما د اسلام څخه خبر کړه چې اسلام و چیشته وای نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته ویل چې اسلام دا دی چې ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدن عبده ورسوله اسلام دې ته وایي چې ته شهادت دې ورکې چې معبود بر حق نسته ما سوا دی او الله او محمد علیه الصلاۃ والسلام چې دی دا د الله تعالی د طرفه راستول شوی بنده دی نبی دی د هدایت او د رهنمایي الله تعالی د خپل بندگانو لپاره راستولې دا اسلام دی او المنز به برپای کوي پنځه ټیم المنز زکات ورکوي سالانه کته استطاعت لري او ته صاحب نصاب او روزه بنسي کچیر جوړ وي نه جوړ نه وي مسافر نه وي نو بیا پر تا باندې دا روزه فرض ده او دغه رقم حج کوي کچیر استطاعت تلاري لري نو وایدا سړی ورته ویل چې سید یا رسول الله دا غره کم نه کته چوي نو حضرت عمر فاروق وایي چې من ډیر اریان سو چې دلته تصدیق یې د خبرې او هلته پښتنه کوي نو ټول چې پښتنه کوي بیا تصدیق د خبرې نه کوي تصدیق د خبرې چې کوي معلومه نشته د مخه په دا خبره باندې خبر دی نو په دې واجب باندې دی دا تصدیق کوي دلته تصدیق وایي چې هلته پښتنه کوي وای موږ ډیر اریان سو بیا وایي د ورته ویل چې د ایمان سره خبر کوي نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته چې ایمان و دې ته وایي چې د الله پر وحدانیت باندې ستا ایمانی پر ملائکه باندې چې یو مخلوق دی الله تعالی پیدا کړی دی د خپل عبادت لپاره پاسمانو په ځمکه کې وجود لري پر دې باندې مستا ایمانی او پر کتابو باندې چې څلور کتابونه دي پر دې مستا ایمانی او پر رسولانو پر نبیانو باندې مستا ایمانی چې یو لک څلور زره زیات او کم بخښه پیغمبران په دې دنیا کې وجود پیدا کړی دی پر دې مستا ایمانی په ورځ د قیامت باندې مستا ایمانی او وتؤمن بالقدر خيره وشره دا رقم پر تقدیر باندې د خیر او د شر د چې پر هغه باندې بستا چی شي پر دې باندې ایمان پر دا باندې قانون پنځمه د چمړ غیدلو چې تقدیر چیشته وایي قضا چیشته وایي رسول چیشته وایي نبی چیشته وایي ایمان چیشته وایي اسلام چیشته وایي پر دې نن پنځمه د مر تفصیلی مجلسونه کړي لہذا نو مدا حدیث طرفه ان شاء الله ورسول نو وای بیا دا سړی ورته ویل و نبی علیه الصلاۃ والسلام چې فخبرني عن الاحسان چې یا رسول الله د احسان سره اخلاص میں خبر کا اخلاص وچیشته وای قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك احسان او اخلاص ودیت وای چې الله تعالی سره ته اخلاص کوي په عبادت کې اخلاص کوي هغه په کوم انداز باندې دی وای نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته ویل چې ان تعبد الله كانك تراه د الله عبادت په دغه رقم ته کوي لکه چې الله ویني مخ بلا کیف بلا تشبیه دغه رقم اندازه باندې به عبادت کوي لکه چې الله پسترګو ویني ان تعبد الله كانك تراه د عبادت په دغه رقم کوي لکه چې الله ویني فإن لم تكن تراه كتهم لغا الله تنويني تخويني نه لكن عبادات بدأ كيلك الله تتويني ولي فإنه يراك الله تاويني کته الله نوینه الله تاوین د عبادت په بدای نه ځبانه کوي ګوره چې وچاته هغه سیټ ولاړ دا مزدور یو رقم کار کوي چې سیټ نه مزدور بل رقم کار کوي دا رقم هر شی راواخه اوس د نبی علیه الصلاۃ والسلام مقصد د دې خبرې صدا دی چې یعنی ته د عبادت په فرشا عنوان فرشا طریقه باندې وکړي اوس که یو څوک الله ویني بلا کیف نو بده مخ ستر المز ورته وکي
خو په ډېره ښه طریقه باندې وشي. خو اوس وایي که څه هم دی الله نه ویني خو الله دی ویني. که د لمونځګزاره الله نه ویني الله د لمونځګزاره ویني. لهذا په دغه اندازه باندې به ته چې کوې لمونځ به کوې. دې ته اخلاص وایي. بیا دا سړي ورته وویل و نبي علیه الصلاة والسلام ته چې فاخبرني عن الساعة چې ای د الله رسوله د قیامت څخه خبر کا قیامت به کله قیامت کله دی. قال من مسؤول عنها باعلم من السائل. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل ول چا چې پوښتنه کیږي هغه دومره نه دی خبر لکه څوک چې پوښتنه کوي. دی وشو چې مطلب تر ما په دې تړي خبر. نبی علیه الصلاة والسلام په داسې اندازه باندې خبر ورته وکړ ول په دې باندې هغه د پښتنه چې چنګیږي هغه دومره نه دی خبر لکه څوک چې پښتنه کوي. یعنی په دې تړي خبره تر ما. نو نبی علیه الصلاة والسلام دا ورته وویل چې من مسؤول عنها باعلم من السائل. تر سائل زیات هغه مسؤول نه دی خبر تر ما تړي خبر. دا ورته وویل بس. وای بیا دا سړي ورته وویل چې فاخبرني عن اماراتها سيدي. قیامت مره شي چې کله دی په قیامت باندې ته نه خبر څوک نه دی خبر خو امارات راوښي د قیامت علامات راوښي. وای نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې علامات به نو دروښي. یوه غټ علامه ده ان تلد الامه ربتها. یوه غټ علامه ده منځ چې کوم ده هغه به مالک وزیږي. سمانا ګوره دا مالک نه دی دا مالک دا خو د منځ بادار دی دا د غلام بادار دی. دا بادار چې څه وایي دا غلام د منځ باغه منی. یعنی نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې دغه څه دور راشي چې منځ څه مالک جوړ کی او د مالک څخه غلام جوړ شي د غلام څخه مالک جوړ شي د مالک څخه غلام جوړ شي. نو دغه چې د قیامت هغه علامه بس د منځ ځای مالک ونیسي د مالک ځای منځ ونیسي.